ډېر زر زموږ چې کوم ډسټرک کمیټې دي هغه به جوړې شي چې څنګه ډسټرک کمیټه چې کوم دی نو جوړې شي او هغه فنکشنل شي نو هغې سره ډایرکټ د زکات سیټ اپ ټوټل سټارټ شي. 1,00,00,000 د هغې نه علاوه موږ ته ټرانسفارمر ریپیر کې شوي دي. نور را روان اوس انشاءالله تعالی سی ایم صاحب چې کوم دی نو دغه کړی دی 15,00,00,000 به چې کوم دی نو اوس نور هم ایشو کېږي. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم ساډیرو ته راغلی یم او ما چې ایم پی ایس صاحب سره ملاقات هم وکړم او خپله مسله داسې چې ما یو ټرانسفارمر خبره هم ورسره وکړم یو کلي خلکو راته ویلي نو ما یې راشي د موقع نه پیدا وچته کړه یو مې په لومړي ځل مې حجره ولیدله او دا زما کمزوري وه که ایم پی ایس صاحب چې کله م لیدلي نو وی راشئ دلته کې په ډېرو روغو جوړو کې مو سره ملاقات شوی دی نو اتفاقی راغلی و نم ټیلیفون نه څه بل څه خو چې څنګه رالو نو ایم پي ایس صاحب ناست و او د خلکو مسلې یې اورېدې بیا موږ وی چې په دغه ټرانسفارمرو په مد کې هر ځای کې ورو چې ایم پي ایګانو له فنډونه راغلي دي بیا ډېر په دې حلقه کې په دې علاقه کې موږ د سکولونو حوالې سره ریپورټینګ کړی دی نو هغه مسلې دي د زکات حوالې سره هم راته خلکو ګیلې شکوې کړې وې نو موږ وی راشه موقع نه به پیدا اوچته کړو او ایم پي ایس صاحب سره افتیار خان چې د 64 ایم پی ای د هغې سره به خبرې اترې کړو ډېره زیاته مننه کوم ایم پي ایس صاحب د وخت راکولو عزتمن شي جي الله هم ډېر ښه در وکړي. ایم پي ایس صاحب لومبیا خو همدغه خبره کوو دا ټرانسفارمر او دا خبره کېږي که نه یو جي نو لګیا دي زه چې چېرته هم ځم نو ستاسو بورډ لګېدلی وي نو دا پنډ دي که نه خپل طرفه څنګه چې ماضي کې مې کول هغه شان لګیا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دې ټایم پورې خو موږ ته د سی ایم د طرف نه چې کوم دی نو 1,00,00,000 روپۍ هرې حلقې ته دغه شوي دي ایشو شوي دي هغه ټینډر شوی هم وی خو څه دغه په وجه باندې هغه چې کوم دی نو واپس کینسل شو ټینډر اوس ری ټینډر کېږي انشاءالله تعالی چې سیټ اپ به روان خو زه دا وایم چې د الله پاک په فضل سره زما په حلقه کې چې کوم دی اوسه پورې داسې زه په دعوې سره دا وایم چې څوک هم راغلي وي او ټرانسفارمر ریپیر مسلې وي نو هغه اوسه پورې ولاړه نه د الیکشن نه دې ټایمه پورې څونه هم چې زما په حلقه کې ټرانسفارمر خرابې شوي دي هغه ما ریپیر کړي دي او د الله پاک په فضل سره اوسه پورې داسې یو ایشو نه راغلی چې په وجه باندې چې کوم دی نو هغه بند وي. څه ایم پي ایس صاحب دا تاسو چې 1 کروڑ یاد کړئ دا 3 کروڑه دي په ټرانسفارمر یو ایم پي ای ته مختص شوي دي ریلیز شوي دي خو به هر حال ټینډر اوس بیا کینسل شو نو دا 1 کروڑ لګه دي نه جی 8 کروڑ روپۍ داسې دي چې هغه په آنګوینګ سکیمز کې موږ ته راغلی وي چې هغه د روډونو دپاره وي د جنازګاګانو دپاره وي د لارو کوڅو دپاره وي سنیټیشن په هغه څیز کې 8 کروڑ روپۍ په آنګوینګ سکیمونو کې چې کوم دی موږ ته ایشو شوي یو وی 3 کروڑ روپۍ چې کوم دی موږ ته اوس نور ایشو شوي دي په هغه مد کې کوم چې زاړه سکیمونه روان وو هغه برابرولو دپاره 1 کروڑ روپۍ د هغې نه علاوه موږ ته ټرانسفارمر ریپیر کې شوي دي نور را روان اوس انشاءالله تعالی سی ایم صاحب چې کوم دی نو دغه کړی دی 15 کروڑ روپۍ به چې کوم دی نو اوس نور هم ایشو کېږي هغه په دې نوې چې کوم ډي ډي آی ده هغې کې دغه کېږي شو کېږي انشاءالله هغې کې دپاره بیا موږ پي سی ون یې موږ ډي صاحب سره دغه کړي دي جمع کړي دي او مختلف ځایونو په هغې کې سنیټیشن دي په هغې کې د روډونو دي په هغې کې چې کوم دی د مختلف نور چې کوم دغه دي سکیمونه دي هغه هم پکې موږ چولي دي انشاءالله تعالی چې هغه به ډېر زر ریلیز شي او پریزنټ چې موږ ته ایشو شوي دي نو هغه د ټرانسفارمرو په مد کې د ریپیر په مد کې 1 کروڑ روپۍ موږ ته ایشو شوي دي. د ایجوکیشن په مد کې ایجوکیشن ډېرې مسلې دي اکثر خو داسې سکولونه جوړ شوي تاسو به کتلي وي چې باتروم پکې نشته او کمرې راپرېوځي نو هغې دپاره هغه موږ ډي او صاحب ته بره نه انسټرکشن راغلو میل فیمیل دواړو ته چېرې تاسو وګورئ څونه سکولز کې څونه مسایل وي که هغه چې کوم دی د بلډینګ مسایل دي که هغه د زمونږ په حلقه کې 2-3 سکولونه داسې دي چې هغې کې د اریګیشن خوا کې ورسره دغه دی نو د هغې په وجه په سکول کې اوبه مو ودرېږي دا ټول چې کوم دی موږ ډیټا کلیکټ کړې ده او ډي او میل او فیمیل دواړو سره موږ دغه کړی ده او موږ ځان سره هم چې کوم دی نو دا سیټ اپ دغه کړه بله ورځ موږ 4-5 نور مختلف دغه حلقو ایم پي ایز موږ ټول چې کوم دی نو فیصل خان ترکیه چې کوم زمونږ د ایجوکیشن ایلیمنټري ایجوکیشن منسټر دی سره ناست نو هغه موږ له چې کوم دی نو
کلکه واده یې موږ سره وکړه چې انشاءالله تعالی ډېر زر به زه ستاسو چې څونه په حلقه کې د سکولونو مسایل دي که هغه د بلډینګ وي که هغه چې کوم دی نو د نور د سکولونو مد سره داسې مسایل وي که د انسټرومنټ مسایل وي پکې ټول به ورته انشاءالله ډېر زر زه حل کوم او تاسو ته فنډز ایشو کوم. تورنځی کې یو حادثه راغله چې هغه سکول هم چې وګورئ جنکو سکول دی د هلکانو سکول هم د ګډوډۍ ښکار دی نو ډېرې زیاتې مسلې دي پکې د هغې دپاره هم څه داسې او تاسو ته چې ما څنګه وویل د تورنګزو د سکول مې راته یاد کړه که نه چې دی کې مخکې پکې هغه مسله هم راغلې وه ټریجډي شوې وه نو په هغه مد کې چې کوم دی خو ما ډي صاحب سره چې کوم دی نو ډسکس کړو اوس چې کوم زمونږ د نوې آنګوینګ سکیمونو کې دغه راغلی مو ورته ویلو منې دا وګوره که د دې نه هغې ته کې سیټ اپ کېږي نو هغه سیټ اپ وکړه خو داسې سکولونه کوم چې داسې مسایل او موږ ته ښکاري داسې چې یاره خدای مکاره دې نه داسې پیښه جوړېږي نو مې په هغه سکولونو باندې په هغه ایجوکیشن ارګنایزیشن باندې بالکل چې کوم دی کمپرومایز نه وي زر تر زره د هغې دپاره پراپر حل پکار دی. صاحب زکات محکمه چې کومه ده بالکل په ټپه ولاړه ده کارکردګي یې نشته د هغې دپاره څه اواز یا څه لاهې عمل اصل کې زکات په سیټ اپ زه تاسو لږ شان پوهومه دې کې مین سیټ اپ دی کله چې ګورنمنټ ختم شي نو هغې سره زمونږ پروینشل کونسل وي پروینشل کونسل چې کوم دی هغه هغې سره ختم شي بیا چې پروینشل کونسل کله جوړیږي نو هغې کې لږ شان ټایم لګي اوس د الله پاک په فضل سره په دې تیره هفته کې پروینشل کونسل جوړ شو اوس به انشاءالله تعالی ډېر زر زموږ چې کوم ډسټرک کمیټې دي هغه به جوړې شي چې څنګه ډسټرک کمیټې چې کوم دی نو جوړې شي هغه فنکشنل شي نو هغې سره سره ډایرکټ د زکات سیټ اپ ټوټل سټارټ شي انشاءالله زما د رب نه امید دی چې په دې میاشتو کې به زکات پوره سیستم چې کوم دی دا فنکشنل شي انشاءالله تعالی. همدې وخت کې موږ دورو لکه ضلعي انتظامیه داسې اقدامات کوي چې هغه د صوبایي حکومت د بدنامۍ سبب ګرځي نو آیا تاسو سره تعاون شته دی په دې بازار کې ګملې ولګېدې د هغې ته نه 1200 وي 200 د باندې احسان کوم زر روپۍ ته په دې نه علاوه تعاون د سر جاري دی که نه یاره جي زمونږ خو ضلعي چې کومه انتظامیه ده نو داسې څه دغه پکې موږ نه دي نوټ کړی چې موږ سره داسې مطلب زمونږ اګینسټ یا چې کوم دی داسې هېڅ قسم دغه موږ نه دي نوټ کړی او زمونږ خو ضلعي چې څونه انتظامیه ده نو ښه کوآپریټیو ده ښه چې کوم دی نو په هر یو څه سیټ اپ وي نو په هغې کې موږ ځان سره آن بورډ اخلي او زه اپریشیټ کوم زموږ چې کوم ضلعي سیټ اپ دی ډېر ماشاءالله ښه برابر دی. ستاسو په حلقه کې داسې ګراونډونه دي د سپورټس چې هغې کې هم ډېر زیات مسلې دي دې لپاره هم څه کوشش کړی دی روان دی سپورټس خو ریسنټلی چې کوم دی نو زما د هغوی سره خبرې شوې وې د سپورټس مانسټر چې کوم ایډوایزر دی زمونږ نو هغوی اوس انشاءالله ډېټ هغه هم موږ کلیکټ کوو اصل کې ګورنمنټ دا سټارټ دی که نه نو ټول سیټ اپ چې کوم دی نو هغه بس اوس ورو هغه انشاءالله سیټ اپ سیټ کېږي نو هغوی هم ډېټا موږ هغې کلیکټ کړې ده او انشاءالله د خپلې حلقې کې چې کوم د خان صاحب یو ویژن دی چې د یونین کونسل په سطح باندې چې کوم دی نو ګراوند به موږ دغه کوو د خپلو ځوانانو دپاره نو هغې په دغه کې لومبنی سټپ په انشاءالله اوس اخیستلي کېږي او زموږ نه ډیټا چې کوم دی غوښتلې شوې ده چې د یونین کونسل په سطح به چې کوم دی خو به داسې چې دا به سټپ بای سټپ وي اوس په دوه یونین کونسلو کې شي بیا به سره ټایم بعد دغه شانتې شي زمانه اوس هم د دوه ګراونډو لپاره چې کوم دی نو ډیټا غوښتې ده انشاءالله تعالی په هغې موږ کار کوو روان یو خو هغې کې لږ پیچیدګي دا وي چې هغې دپاره لکه د ټولو نه غټ دغه دی چې هغې دپاره ځای کتل وي سرکار چونکې ځای اغېشتو پیسې نه ورکړي هغه خلک چې کوم دی نو یو قسم له دغه کوي نو موږ اوس داسې ځای نه دغه کوو چې هغه ځای کې خلک په هغې باندې چې کوم دی نو اګري وي انشاءالله تعالی هغه ځایونو کې به موږ چې کوم دی نو د ګراونډونو سیټ اپ سټارټ کوو بیا خو نه وي خو به ګورو خو تورمزو کې چې کوم ګراوند دی نو ټیکهدار تښتېدلی دی او پیسې پې پاتې دي هلته کې د پریکټس دپاره ډېر زبردست ګراوند جوړ شوی دی خو چېرته دوره مو وکړله او دا تاسو وکته نو چې دغه لږ بخال شي نو میر عمرزی تورنځی دا ټول ورسره هغې سره تړون انشاءالله دې کې څه مسایل وي هغه به موږ چې کوم دی نو دغه کړو ډسکس پې هم کړو او چې څه زموږ نه کېږي کوو به انشاءالله خپلې حلقې خلکو ته څه دغه کوئ کومې پارټۍ سره هم تعلق ساتي زه مونږ خو چې کوم دی نو مین پاکستان تحریک انصاف سره زما تعلق دی او په دې ټایم سره چې کوم تاسو ټولو ته پته لګي چې د خان صاحب چې کوم ویژن دی کوم د هغه یو میشن دی چې په دې ملک کې د قانون حکمرانی وي او د آیین بالادستي وي نو هغه میشن باندې موږ روان یو زه خپل قوم ته دا وایم
چې ان شاء الله تعالی ډیر زر به د خان صاحب په مشرۍ کې په دې ملک کې د قانون او د آئین حکمرانی وي او دا کم د پام 47 دا ګورنمنټ چې دی کم چې دا ظلم او د جبر دا نظام روان دی کم چې پکې دا یو څو خلک چې هغوی په چترۍ باندې راغلي دي او ټوله حکمرانی د هغوی په لاس کې ده ان شاء الله تعالی دا دیوالونه به غورځېږي دا ګورنمنټ به غورځېږي خان صاحب به یو پیره بیا چې کوم دی په دې ملک کې او ان شاء الله د قوم چې کوم یو خواهش دی چې په دې ملک کې امن راشي او د قانون او د آئین حکمرانی راشي یو ځل به بیا ان شاء الله تعالی د خان صاحب په مشرۍ کې په دې ملک کې چې کوم دی امن او د قانون او د آئین حکمرانی راځي تاسو ټول چې کوم دی زما تاسو ته یو سمپل میسج دی چې ودرېږئ کلک ودرېږئ د خان صاحب دپاره د ملک دپاره د خپل راتلونکي نسل دپاره لږ غونته چې کوم دی تکلیفات دي خو ان شاء الله تعالی را روان وخت به ستاسو وي را روان وخت به ان شاء الله تعالی د انصاف وي ډېر عزتمن شه ډېر قدرمن شه الله هم ډېر عزت وکړي ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو اخرنی میسج کې زما تاسو ته هغه چې پی کې 64 څومره د کومې پارټۍ سره هم تعلق ساتي د اختیار خان دروازې کولو دي بالکل راځي ستاسو مسله د پارټۍ او سیاست نه بالاتر هغه تاڼه وي تحصیل وي واډه وي څه وي زیاتې کوي ظلم کوي ټرانسفارمر د ریپیرنګ چې څنګه هغوی خبره وکړه نو هغه بالکل نه دی ولاړ نو تاسو راتلی شئ دا ځان کې یاره مه راولئ چې یاره زه خو دې پارټۍ کې یم دې پارټۍ کې یم دا یقین باور زه در کوم ځکه چې زه دې دیره کې وینم هر رنګه مشران ناست دي او دلته کې کار لنو بالکل راځي ستاسو کار به کېږي